السلام علیکم. د بنو کې یو سینما وه، دا زاړه کسان به ترې خبري، ځکه چې یو 15-20 سالو شو چې ختمه شوې ده. سلیم تیټر نوم یې و او هغه زموږ دوستانو ډېر ښه. اصغر سلیم بی ډېر خوږ سړی و، زما به میزبان و زه چې به بنو ته لاړم. هغه سینما کې سایډ ته خپل ځان له کمره ممره سیټ کړې وه، نو موږ به هلته ګپ شپ له کېناستو. نو هغوی اوس شفټ شوي دي غالبا چې اسلام آباد ته. هغه ځای کې اوس مارکیټونه جوړ شو، خو زاړه بنوسیان به پیژني چې سلیم تیټر ډېره مشهوره سینما وه. هغوی به راته اکثر کیسې کولې چې مخکې خو دا ډیجیټل میډیا نه وه، دا شیزونه نه وو. نو د سینماګانو کې به اکثر د پښتو اردو نه علاوه د انګلیش فلمونه لګېدل او هغې له بیا هغوی د اردو پوسټر یې جوړولې، نو ټایټل به یې ول خپل ورکو چې فلم به هر څو دوی به ځان نه داسې بهترین ټایټل وکړو چې خلک اټریکټ کړي او سینما ته راشي. هغه راته وی یو پیره یو فلم راغلی و، وی مونږ سوچ کوو چې دی له څه نوم کیدو. نو یو کس ووایي چې دی له سمندر کی بیٹی، چې سمندر کی بیٹی. خلک به وایي چې دا اوبو کې به زنانه لامبي نو اټریکټ به شي پې. او وایي ته یقین وکړه پوسټر یې مو خورې کړې او ډېر زیات رش به و په سینما. او په ټول فلم کې اوبم چرته نه وي، سمندر کی بیٹی خو پرېږده اوبم نه وي. دا خبره مې دی پورې وکړه چې دا پی ډي ایم حکومت کله راتلو که نه، نو موږ ته یې ډېره نقشه ښولې وه چې زبردست خلک دی او 14 جوماتونه دي او ایکسپرټ دی او د سیاست ماهران دي او د معیشت ماهران دي او د خارج امور ماهران دي او سم یو سمندر کی بیٹی ترې راله جوړه کړې وه. پته ولګېده چې هغې کې خو هېڅ هم نشته. زموږ یو دوست به ډېره ښکلې خبره کوله، وی اکثر یو سړي وي زوی له یې نوم ایښودي سمندر خان، وایي پخپله د لختي زوی هم نه خو زوی له به یې سمندر خان نوم ایښودي. نو دغه حل زموږ سره شوی و چې په سینما ته خلک ننوته، سمندر کی بیٹی او په منځ کې د اوبو درک نه لګېدو. دغه زموږ د پی ډي ایم د حکومت حل دی چې موږ ته میډیا او سهولتکارو ویلي چې دا ډېر ماهرین دي او دوی به اوس هر څه ټیک کړي او دا هر څه بیړۍ غرقه کړه. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټس پې وکړئ، دوستانو سره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.